د الله د ارادې نه بغیر څوک اراده هم نشي کولی. فرعون غوښتل چې زه موسی ووژنم، خو دا ارادې هم ونه کړې شو تر مرګ. دا جرأت یې ونه کړې شو. حالانکه خپل اقتدار ولې سورې مومن وګورئ ځان سره په حمایت کې واغوستو چې دا سړی وژل غواړي. او موسی علیه السلام د هغې په جواب کې صرف یو خبره کوي، انی عوذت بربي وربکم من کل متکبر جبار. اوس موږ خو یو در پیژنو، یو در بس ټکوو. که ته زما د قتل فیصلې کې او ما تپوس کې ته به څه کې، نو زما یو دروازه شته، هغه وټکو. فرعون دې پورې ولاړ، خلکو ورته خیرې ورته وکړي، ودې کې ولید وربو، خو بیا هم جرأت یې ونه کړی شو چې موسی علیه السلام نه څپې ورکړي. تاریخ وګورئ، سوونه کاله د فرعون په سر درد دی چې دا کم تحریک شروع شو، زما الوهیت او ربوبیت به ختم شي، زما مشري به ختم شي، زما اقتدار به ختم شي. په سر یو غټ درد دی، بوج دی، لیکن په دې دومره دورانیه کې تاریخ چېرته نه وي لیکلی چې هغه موسی علیه السلام له څپې ورکړي. لا اله الا الله دې کلمې مقصد ده. او د انسانانو حالات، په انسانانو چې حالات راځي، نو دا په دې وجه نه چې دې سره علم نشته، دې سره پوهه نشته، دې کې انجینران نشته، دې کې ډاکټران نشته، دې کې موسمیات ولې نشته، د دې عدالتونه نشته، د دې هسپتالونه نشته، دلته د وړو میلونه نشته، دلته د چینو کارخانې نشته. نه په الله قسم د حالاتو فیصله چې بر نه راځي، د هغې دارومدار د انسان په کردارو باندې. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. الله فرمایي څوک صالح شو، نارینه دی که زنانه، دله به خوشګوار ژوند ورکوم، دی به مزیدار ژوند تېروي. ولې؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا زما معامله د مؤمن او مفسد دواړو سره یو شان وشي؟ دا نشي کېدی. ام نجعل المتقین کالفجار. نن موږ جیب ته ګورو، زړه ته نه ګورو. د جیب به څوک وي؟ کم د کم څیز یقین چې د غیر دننه دی، هغه کلمې عالم دی. د کومو څیزونو سره غیر د حالاتو تعلق ویني، هلته مسلمان هم ویني. نو د 50-60 کال نه خو زه وینم چې روز پر روز پریشانۍ زیاتېږي، مسایل زیاتېږي. دې وجه نه یاد ساتئ، په الله مې قسمي، د مسایلو د امت د رشتو علم د علماو نه علاوه بل هېچا سره نشته. که څوک دعوه کړي چې موږ سره دې کښېني،
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. کله چې انسانان باغیان شي د الله ورته پوچ او لمدا په دواړو مسایل پیدا کړي. او د کار نبوت موضوع دی چې نبی په دغه وخت کې بالکل یقین سره ورته مسله پیش کړي چې قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. او خلکو که غواړئ چې زمونږ دا شنډې ښځې بچي روړي، زمونږ دا شاړې ځمکې واپس آبادې شي، یو لار ده چې رب ته وتوبه وباسئ، بل لار دې وجې نه هغه سړی دایي کیدی نه شي چې د هغه په زړه کې دا یقین دننه کلک شوي وي چې مسایل حالات په دې ځمکه هله پیدا کړي چې بلنې فیصله وشي او د حالاتو تعلق الله د انسانانو اعمالو سره کوي. دیو جن هر نبی علیہ السلام د توحید نه پس د عمل دعوت چلوي. او شیطان چې کله مسائل پیدا شي نو اول د انسان په عقیده حمله کوي. سلیمان علیہ السلام ته یو مسله راغله، ابتدا لاړ صبر کی قال رب ثم انا صلات رجوع. ہمیں سے کیا تعلق؟ مون کو بندگی راغلی، بندگی مقصد دی په ابتدا کې بندے اپ مسجد کې بندے، په تجارت کې بندے، په پټي کې بندے، نه در نکړي، نه جلوسونه ایستي، نه پچې ځان لګولې. ثم انا اصوی قال رب اغفر لی. یا اللہ کا مانا سے کمیں کوتاہی شوی نو معافی غواړم. الله وی کمیں کوتاہی نشتی او نیازبین وی شوی مالکستان امتحان اغسطن. ماشاءاللہ امتحان کے پوخ 100% کامل. ہر نبی علیہ السلام د هرې وړې او غټې ګناه نه ډېر لرې کړو. واپس ملک در کوم، واپس اقتدار در کوم. نو سلیمان علیہ السلام بیا دعا شو چې الله چې بیا راکې نو بیا به سم راکې. رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. یا الله مالا بادشاہی راکې نو داسې راکې چې داسې مضبوطه بادشاہی مالا پس ایسو پسترګو نه. فسخرنا له الريح، ما خبره دې پورې کوله چې 100% د هغه شی مادی نقشه دې مطلوب نه ده، الله دې مطلوب دی. دا ماده نقشه ستا ده، ستا د خدمت دپاره پیدا شي، دا به ستا غلامۍ ته لاس په نامه وده. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هوا داغه په حکم، داغه د حکم تابع شوه او داغه هوایي، داغه تخت د هوایي جهاز په شان په فضا کې ګرځوي. اکسلیټر دې نه ورکوي، هوا ته وایي تیزه شه په مزه شه.
او د ځمکې په مخ کې په ملک کې بدامني خوري شیطانان هغه ولا غلامان کړو والشیاطین کل بناء و غواص شیطانان ولا تابع کړو پچا تعمیرونه کوي پچا په سمندر کې غوپې وي لال جواهرات کړو والله العظیم د انسان عظمت ته هیڅوک نشي رسېدی خو ارمان کې انسان د مخلوق د غلامۍ نه وي په دې به ځان نه پېژني زه څوک یم